الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وبارك وسلم عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. معزز و محترم حاضرین کرام، سرنگی چی زمونگا سلسلہ د درس تصوف په هر پنځلسمه ورځ باندې د چهارشنبې په ورځ باندې کېږي. نن بیا الله پاک مونږ او تاسو په خپل فضل عظیم سره په هغه درس کې شامل کړو. دا سلسلوار درس لسم نمبر درس دے. د نننی درس موضوع زمونږ دا استعانت اولیاء کرام، او دا مونږ په دوه حصو باندې تقسیم کړی دی. یو حصہ به انشاءاللہ نن بیانېږي، دویم حصہ به را روان درس کې بیانېږي. معززو، چونکہ دا دنیا عالم اسباب دے، دلتا مخلوق پخپل وجود او علوم کی دا اسباب سرا وابستہ دی، او دلتا دا یو بل سرا دا مدد کولو بغیر کار نہ چلے گی. چنانچہ مونږ د ګرځېدو د پاره د خپو نه مدد اخلو، د یو څیز د راخیستو د پاره د لاس نه مدد اخلو، د اورېدو د پاره د غوږونو نه مدد اخلو، د کتلو د پاره د سترګو نه مدد اخلو، د بویولو د پاره د پوزې نه مدد اخلو، د خبرو د پاره د جبې نه مدد اخلو، تر دې پورې چې د خپل دنیاوي کارونو د پاره د دنیادارو سفارش لټاو او هغه کار کاو.
بل دا ده چې په لویو لویو جلسو او پروګرامونو کې خلکو ته لاسونه او جولې نیسو او د الله د بندګانو نه چندې او مدد غواړو او بیا وایو چې د الله نه بغیر د بل چا نه مدد مه غواړئ. آیا دا عجیبه خبره نه ده؟ چې کله خپل مرضی وي نو بیا چې د هر چا نه مدد غواړي نو هغه جایز وي. او چې کله خپل مرضی نه وي نو چې زه او ته بیا د نور مسلمانانو نه مدد غواړو نو بیا فتوی د شرک او د کفر لګي او د ما تحت الاسباب او د ما فوق الاسباب قیدونه لګول شروع کی. حالانکه الله پاک مسلمانانو ته د یو بل سره د مدد کولو تلقین کوي. پشپغم پارا سورہ مائدہ آیت نمبر 2 کی اللہ رب ذوالجلال ارشاد فرمائی وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. پنیکی او پرهیزګاری کې د یو بل سره امداد کوئ او په ګناه او په زیاتی کې د یو بل مدد مکوئ. نو ګوره انسان د انسان سره پنیکی کې مدد کولی شي، دارنګي په بدی کې مدد کولی شي، په ګناه کې. لیکن اللہ پاک جل جلالہ دا نیکی د کولو د امداد حکم کوي او په ګناه کې د امداد نه منع کوي. نور په دواړو کې کولی شي. تعاون چې دی دا د باب التفاعل نه او د باب التفاعل خاصه دا ده چې د دې په فعل کې د جانبینو نه تشارک، یعنی دی به د هغه سره مدد کوي، هغه به د سره مدد کوي. او په دې آیت کریمه کې د مدد مطلق حکم ورکړی شوی او مطلق په خپل اطلاق باندې جاری کیږي د اصولو مسله، یعنی په دې کې څه قید نشته چې دغه مدد په امور دینی کی وی او که په امور دنیاوی کی وی، خو لیکن مدد د یو بل سره کوي. دا حکم خداوندی دی. بلکې څوک چې مدد کوي نو ضرورتمند یقینا داغه نه مدد غواړي. او دلته دا سوال پیدا کیږي چې مدد څوک کوي او څوک نه کوي. نو د اهل ایمان نه د مدد غوښتلو معامله خو د مذکوره بالا آیت کریمه نه واضحه کیږي. البته د کافر او مشرک نه مدد غوښتل نشته، لکه څرنګه چې په کتاب امام الاولیاء مکتب اعلی حضرت لاہور بحواله ابو داود شریف کې راغلی چې عن عائشة رضی اللہ تعالی عنها قالت قال رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا لا نستعین بمشرکن. بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ راویہ دا، هغه مبارکه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې موږ د مشرک نه مدد نه غواړو. نو مطلب دا دی چې د کافر او مشرک نه مسلمان مدد نه غواړي. اوس مسلمان به د مسلمان نه مدد غواړي. اوس به موږ راشو د استعانت معنی او مفهوم پیجندل. د استعانت لفظ د عون نه ماخوذ،
د استعانت لفظ د عون نه ماخوذ دی. په کوم یو کار کې هم مدد کوونکي ته عون وایي. عون عرب وایي دا خبره تبیان القرآن جلد نمبر 1 صفحہ 184 کی اور تاج العروس جلد نمبر 9 صفحہ 285 کی لکھلے چې عرب وایي چې استعنته فاعانني، یعنی ما دا غنه مدد طلب ک نو هغه زما مدد وکړو. اوس برا شومنګه استعانت به وګورو د قرآن عظیم الشان پر اڼا کې. نمبر 1 اللہ تعالی جل جلالہ په خپل حکمت سره اسباب لرا د مسببات سره مربوط ګرځولې او دغه اسباب د حصول د پاره انسان په علم او معرفت باندې مشرف ګرځولې او د رکاوټونو په لري کولو انسان ته قدرت هم ورکړي. په دغه اعتبار سره مونږ ته فرمایلی دي چې د یو بل سره مدد او تعاون کوئ. په 14مه پارا سورہ کہف آیت نمبر 95 کی اللہ رب الجلال ارشاد فرمائی چې کلا سلطان سکندر ذوالقرنین ددن خلقو خواہشو که چیره یا جوج ماجوج دی وغی دلتا که ډیر فساد برپا کئی ته زمونږ د پاره څه بندوبست وکړه ځکه ټولې دنیا بادشاه نو ذوالقرنین لګی شو او هغې ته جواب ورته وفرمایل قال ما مکنی فیه ربی خیر. ذوالقرنین مبارک ورته وفرمایل چې رب ذوالجلال مال په څه باندې قدرت را کړی دی نو هغه ستاسو د مال نه ډېر بهتر او غوره دی. اوس تاسو څه وکئ فاعینوني بقوة، تاسو د مهنت په کار کې په خپل طاقت سره زما مدد وکړئ. فاعینوني تاسو زما مدد وکړئ په خپل قوت او طاقت سره چې هغه د مهنت کار دی. زه به څه وکړم اجعل بینکم و بینهم ردما، نو زه به ستاسو او د هغوی په منځ کې یعنی د یاجوج ماجوج په منځ کې یو مضبوط دیوال جوړ کړ، یو بند به واچو. خو تاسو داسې وکړئ چې په خپل محنت سره زما مدد وکړئ، راشئ ما سره د لاس په خدمت وکړئ. نو دا دومره لویه هستی هغې ته وایي چې فاعینوني بقوة، تاسې په خپل قدرت او طاقت سره زما مدد وکړئ. اوس دا مدد غوښتل د یو بل نه دا د قرآن عظیم الشان نه ثابت. مونږ د بیمارونو د شفا د پاره د ډاکټرانو و حکیمانو نه دوایانې طلب کوو، په دشمنانو باندې د غلبې حاصلولو د پاره د اسلحو سپایانو نه مدد طلب کوو، د خپلو فصلونو د فراخۍ د پاره حشرات الارض او ضروري هغه څیزونه چې د هغې نه فصل ته مرض لګي هغه لرې کوو او هغه په دوایانو هلاکوو. دا ټول مدد کول.